بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العظيم. جزاكم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. طالبانو په دې ځای کې ذکر د ابراهیم علیه السلام د واقعې کېږي چې ابراهیم علیه السلام څوک او ابراهیم علیه السلام ابتلا او امتحان په څه کې شوی او دا امتحان او دا ابتلا ولې شوی و او آیا د امتحان نو وروسته د څه انعام ملاو شوی دی او کنه. نو دا یو څو خبرې دي. اول نمبر خبره خدا ذهن کې خودل پکار دی چې قرآن کریم کې الله پاک فرمایي و اذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات. کله چې ابراهیم علیه السلام پر رب په امتحان کې واچو په یو څو کلمو سره، نو د دې امتحان مقصد څه و؟ ځکه چې یو کس بل کس په امتحان کې چې دغه امتحان اچولو مقصد دا وی چې دغه مبتلا به چې کوم نه دا د مبتلی د امتحان اچون کې ته معلوم شي چې دا څومره وبو کې ده. نو دلته کې خو امتحان اچون کې هغه الله تعالی دی او د الله علم ازلی ابدی سرمدی دی. الله ته خو د هر څه علم دی. نو بیا یې ولې ابراهیم علیه السلام په امتحان کې اچولو؟ جواب دا دی طالبانو چې همیشه د امتحان کې دا مطلوب نه وي چې لکه د سړي صلاحیت او استعداد موږ ته معلوم شي چې دا څومره وګو کې ده، بلکې کله کله د یو کس فضایل ښکارا کول مقصود وي، د هغه مراتب هغه ته مراتب او مرتبه ورکول مقصود وي. د دغه مراتب او د فضایل د وجنه د په امتحان کې واچول شي او بیا هغه مراتب او فضایل ته ملاو شي. د ابراهیم علیه السلام امتحان هغه د اندغه قبیله و. دا امتحان په کوم خبرو کې و؟ نو د دې امتحان متعلق ګڼ شي اقوال دي چې دا په کومه خبره کې دا امتحان و. اقوال د مفسرینو په کې زیات دي. د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه ګڼ شي اقوال په دې کې را نقل دي چې د دې کلمات نه مراد څه دي چې دا امتحان کې پیچول شوی و.
نو یو قول خدا ده چې د امتحان نه مراد هغه سيزونه دي لکه څنګه چې حدیث کې راځي عشر من الفطره، لس سيزونه د فطرت نه دي. قص الشارب ويفاء اللحيه، بریت وهل، ګیره غټول، دغه رنګې ترخونه وهل، ختنه کول، دا اندای مخصوص د دې وجنا علما لیکي چې د اتیا کلو په عمر کې ابراهیم علیه السلام دا ختنه کړې و. اول هغه کس چې ختنه کړې و ابراهیم علیه السلام دی، او اول هغه کس چې مهمن نوازی کړې و ابراهیم علیه السلام دی. او د اتیا کلو په عمر کې کړې و. او دا رنګ مسواک وهل، استنشاق او مزمزه، پوزې ته اوبه اچول، خولې ته اوبه اچول، دا غسل او داسې کې چې موږ او تاسو کوو دا شلو. حلق العانه شوله، زرناف ویښته وهل شو، دې سره سره په سر کې لار جوړول شو، استنجا کول شو. دا امتحانات وو د الله طرفه بلګا. دا د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت ده. او عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې وتلک الخصال له فرضن، دا خصلتونه د در لپاره فرض او فرض ولنا سنتونه زموږ په اساس لکه سنت، یعنی دا خصلتونه چې کوم د لپاره څه ولکه فرض او زموږ لپاره څه دي سنت دي. او دغه کې د ابتلا شی او امتحان شی و سو شو لکه امتحان شو. بل روایت قول دا چې دینه مراد مناسک د حج دي، حج مناسک. ابن منذر نه روایت دی چې دا دغه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت کوي. دا روایت ابن المنذر کړی دی. وایي چې دینه مراد مناسک د حج دي. مناسک د حج څه ولکه دا کلمات کم و، الکه طواف دی، سعی بین صفا والمروه دا، جمرات دي، دغه رنګ طواف زیارت وغیرہ. دا مناسک د حج کوم دي دغه به کې داخلي، دغه دینه مراد دي. په دې کې امتحان شوی و. او یو قول دا چې دینه مراد ابتلا، هغه ابتلا او امتحان د ور دی. کله چې نمرودیانو دی په ور کې واچولو دغه امتحان دی چې هغه خاشاک را جمع کړه په دغه ورځ باندې، غاټه یو عظیم الشان ور بلکه او دی په هغه ور کې ور واچاو. الله پاک بیا په دغه ور کې د حفاظت وکړ. ځکه ابراهیم علیه السلام خو هغه شخصیت وکړ چې د خپل کله وطن یې پرېښود. او یو قول دا چې دینه مراد ذبح دی ولد دی، ذبح دی ولد یعنی بچی ذبح کول. کله چې د اسماعیل علیه السلام متعلق د حکم وشو چې دا ذبح کا، نو د ذبح کولو چاړې پر اخله غ بیا خبره چې چاړې کارونه کو، او دی الله طرف په چاړې دا حکم نو چې تفصیل او کټ کولو کو. الکه په مزاج د چاړې کې دا پته چې کټ کول وکړي، دا الله تعالی په حکم دا چې راته دې ټینګ کټ کول نه کوي. او یو قول دا چې نه د دینه مراد هغه افتراق د ابراهیم علیه السلام د جدایی د ابراهیم علیه السلام دا د خپل کلی وطن نشام تر د عراق نشام تر په سفر باندې مجبور هجرت باندې مجبور ولی د خپل کور کې د پلار د خبره نه منله. او دا ورته هم دا ویل چې پلاره ګوره زه ته داسې دین حکم کوم، داسې دین د طرف ته دې رابلمه، شاید ستا نجات ده او کامیابي ده. او دوی به ورته لیونی ویلې، یو ګډ وډ نسبتونه مې ورته کول، او منې شکنې داسې عذاب به درکړم چې یاد یې وساتي، داسې قصې به ورته کولې. نو دلته کې مراد ته هم دغه دی.
یا دغه هجرت تینا مراد ده یا دغه رنګي ذبح د ولادت تینا مراد ده او یو قول دا ده چې دینه مراد مناظره و د چا سره لکه د نمرود سره چې د کله مناظره شوی وګنه چې دا ورته چې راځي ژوند کوو الله پاک زما رب د سي رب د ژوند کول او کول کوي هغه په جیل کې دوه کسانو یو څو ولګه د هغه به مستحق به سزا دی چې هغه پاسي کیه هغه رها کوي دله مې ژوند ورکو او یو چې هغه مستحق د آزاد نه هغه سزا نه هغه څه کړه پاسي کوي دا مر کوي دا ژوند نو مر کوزم ورکو تنم ویډیو دا ورته زما رب چې کوم دی د انوار د مشرق نه داخلي په مغرب کې باسي نو علما لیکي وای دا ټیم کې نمرود دا ویل شو چې لکه دا نور چې کوم دی د مشرق نه بل راخیږي په مغرب باندې پروژي دا زکوما ستارب د مغرب نه راوخی په مغرب او په مشرق د پری باسي وای دا یو نه ول ځکه چې د تخفه توجه علامه د قیامت ده ورنه الله پاک په دې باندې قادر مطلق ذات دی کولای شو فبوهت الذي كفر بس بیا خاموش پاتې شو دغه مناظرت نه مراد ده وای او یا مراد دینه مراد هغه مفارقت او جدایی د قوم نه او براعت دا غین اعلان د براعت کول دا غیر کفر نه جزستا د کفر نه بریمه او دا غین څو کړه جدایی اختیار کا او یا دینه مراد مهمان نوازی و چونکه د ډیر زیات مهمان نواز دی د وجه د قران کریم کې راځیم کنه چې کله او تفریشتي را لېسو کا انجاو بعجل سمین د څه دی کنه بس فورا نه چې وګوره کا ورته کړه خیر راوړو دا مهمان نواز وکړه ابراهيم عليه السلام بغیر د ملمان ډوړې نه خورله د شي مزاج جوړ شو دا مختلف قسمه اقوال پکې دي به یو دا قولم پکې د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما چې دینه مراد شرایع د اسلام دي او دا اسلام هغه صحابه او شي دي چې پاغه کې لس چې کوم ده دا ذکر شوی دی په سوره براءت کې څنګه ده التائبون العابدون الحامدون دا لس دغه ذکر دی ویا په سوره براءت کې او لس په سوره احزاب کې ذکر دی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات دغه قانتین او قانتات وغيرها لس دغه ذکر دی سوره احزاب کې ویا او لس چې کوم دی دا په سوره مؤمنون کې ذکر دی قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون نو پدې کې ټول دا منځ شو او داس شو روزه شو ولا زکات وغیرہ دا ټول پدې کې داخلي یعنی دینه مراد هم دغه ابتلا او یو قول دا چې د دینه مراد تعمیر د کعبه و د کعبه تعمیر شي کومو کنه په دغه کې د څه وشو امتحان وشو تر رب د طرفه او تعمیر د کعبه د آیات سره طالبانو دا لزله شوی ده څو لزله شوی ده په اول وخت کې دا تعبیر چې کړی دا فرشتو کړی ده ملائکو چا کړی ده فرشتو اول کړی ده بیا دا غي نه بعد آدم علیه السلام کړی ده او په دریم ځل کې دا شیش علیه السلام کړی ده او څلورم ځل دا ابراهیم علیه السلام کړی دی چې همدغه کلمات نه مراد دي او کلمات به ویل او آبادی به په خپل باندې چې دې بیا وي بس دا کلمات ویل او پنځم قول دا چې د دینه مراد عمالقه قوم دی عمالقه قوم جوړ کړل پنځم ځل باندې عمالقه جوړ کړل دي او پشپغم ځل باندې بنو جرهم دا د اسماعیل علیه السلام سترګړې راغې جوړ کړل دي بنو جرهم
او په اووم ځل باندې قصي ابن کلاب دغه جوړ کړی دی او په اتم ځل باندې قریشو او په نهم ځل باندې عبد الله ابن زبیر او په لسم ځل باندې حجاج بن یوسف او دغه موجوده تعمیر چې کوم دی ولله حجاج بن یوسف دی نو په اول ځل فرشتو کړی دی په دویم ځل باندې آدم علیه السلام کړی په دریم ځل باندې شیش علیه السلام کړی په څلورم ځل باندې ابراهیم علیه السلام کړی په پنځم ځل باندې عمالقه کړی دی په شپږم ځل باندې بنو جرهم قبیله کړی دی په اووم ځل باندې به قصي ابن کلاب کړی دی او اتم ځل باندې قریش کړی دی او په نهم ځل باندې عبد الله ابن زبیر او په لسم ځل باندې حجاج بن یوسف کړی وایي کنه وای د دې نه مراد همدغه تعمیر د کعبه دی ویا کله چې دا ابتلا وشول نو فاتمهن دغه ابتلا دغه امتحان کې ابراهیم علیه السلام کامیاب شو نو فاتمهن اداهن تامات دا پورا ادا کړ فاتمهن اداهن فتامات پورا دا کلمات څه کله کا دا کړ بغیر څه قصر نه بغیر څه کمی او کوتاهی نه نو د الله له طرفه ته اعلان وشو د انعام او د الله له طرفه ته انعام ملاویږي قال انی جاعلک للناس اماما یا الله تعالی ورته وایي وایزه چې ما بشک ګرځون کې متعالی للناس خلق د پاره امام زه تا امام ګرځوم یعنی امام په معنا ده په معنا عام یعنی معنا دا چې خادم دی ګرځوم امام من یؤتم به هغه څوک چې هغه په خلک ور روان یو خدای کوي او د مشر یو خلک ورپسې وي ځکه قران کریم کې الله پاک فرمایي کنه واتبع ملت ابراهيم دشله کنه حنیفه دشله قران کریم کې موږ ته حکم دادی الله تعالی پیغمبر ته حکم کړی د ابراهیم علیه السلام د ملت او د دین دغه اتباع وکړه دا متبع ګرځیدل دی یعنی متبع د دې اتباع کړل شوی دا ورپسې دي تر دې چې قران کریم کې الله پاک پیغمبر خدا ته هم دا حکم نو دلته کې مراد دا غره په معنا د عام سره نه په معنا د خاص سره معنا عام څه دی لکه هغه دغه دی چې د دین خادم نه په معنا د خاص چې لکه یو بادشاہ او وزیر ته جوړوما بادشاہ ته مراد نه دی نو په دغه ټیم کې ابراهیم علیه السلام سره د خپل بچو غم و دا بچی ګوره په دوه قسم دي یو نیکان یا او یو بدن نیکماله بچی او بداماله بچی د چې کله دا خبره او توشوله چې تا امام او پېشوا ګرځو دا امامن کې تنوین برای تعظیم یو عظیم الشان امام او پیغمبر د ګرځو نو قال ومن ذریته دا لانه سوال کو چې رب زما د اولادین هم سوګا ائمه وګرځوا متبعين د تاسو خلک وګرځوا چې د اتباع وکړي شي د سره د خپل بچو مغمو نو دا الله تعالی طرف او ته جواب راغی لا ینال احد الظالمین زما دغه عهد او وعده د امامت د ظالمانو ته نرشي هغه کسان چې کافران دي او کفر یې کړی ستاسو بچو کې او د دین نه د اسلام د منحرف یا راځګر کړی وي دا خلکو ته زما دغه عهد او زما وعده چې کومه د امامت د نرشي آستا چې کوم نیکان بشي دغه ته ورشي نیکان ته ورشي
ځکه هر نبی د الله خلیفہ دی په احکامو د تنفیذ دی احکامو کې چې احکامو تنفیذ وکړي او فاسق سره د الله خلیفہ نشي جوړېدای چې دا څه وکړي لکه د احکامو تنفیذ وکړي احکامو تنفیذ دا هغه سره به کوي چې هغه فاسق نه وي بلکې څه وي لکه هغه صالح وي صالح نو چې کم یو کس صالح وي هغه د پیغمبر د ابراهیم علیه السلام په اولاده کې چې بیا هغه خلک هغه کسان هغه ته به زما د عهد رسي او چې کم صالح نه وي بد عمل هغه ته به نه رسي او بیا پسې وایي جعلنا البیت مثابة للناس وامنا وایي جعلنا البیت مثابة للناس وامنا کله چې موږ وګرځو دا بیت الله شریف کعبه چې دا مثابتن زید واپسې زید جمع کېدو لناس د پاره د خلکو و امن او د امن زه او واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى او خلکو ولي سي تاسو د مقام ابراهيم سره د مونږه یعنی دا مصلا ونی سي زید مانزی ونی سي تاسو په دې کې مونږ کوي واحدنا الى ابراهيم او اسماعیل او مونږه حکم وکړو ابراهيم عليه السلام او اسماعیل عليه السلام ته ان طهر بیتی چې تاسو پاک زما د کور للطائفین د پاره طواف کوونکو والعاکفین او د اعتکاف کوونکو والرکع السجود او دا غنګیا ز د رکوع او سجدو والا د سجدي والا د پاره د مونږ کوونکو لپاره وای جعلنا البيت مثابة للناس دا چې کوم ده الله تعالی فرمایي د حرم شریف او د بیت الله متعلق چې دغه بیت الله شریف دا چې کوم ده زید ثواب یې مثابة د ثواب یسوبونه ثواب باندې ورکه او دغه رنګیا د مرجع د واپسې زیته هم ویل کیږي چې په دې باندې ثواب هم ملاوي او د بار بار خلک واپس کیږي چې یو پر راشي بیا حج راشي بیا عمره راشي بار ول خلک زیو راځي چې د نسل نه مړي یا د جمعوالي زه چې دغه تم خلک را جمع کیږي د مختلفو ځایونو راځي څوک د پاکستان او څوک د افغانستان او څوک د عراق او څوک د امریکا او څوک د انګلند او څوک د افریقې د کم ځایونو خلک راځي مسلمانانو د ترجمه کیږي نو مثابة للناس الکه د ثواب زه د واپسې زه د جمعوالي زه دا ټول خبرې بکیږي و امن او د امن زه چونکه حرم شریف کې امن دی او دا د الله پاک د امن زه ګرځولې دی دا هغه وخت نه ابراهيم عليه السلام چې دا دعا کړې و رب اجعل هذا البلد آمنا اے رب دا زه امن والا وګرځي دا خاص د امن والا وګرځي هغه دعا د ابراهيم عليه السلام دا قبول شوه ده او دا غزه د امن زه ده د دې د وجه د غزي ښکار کول هم د امن دي او د دې د وجه د غزي چې کوم هغه لکه غیا وغیرہ دا هم نو باسي دا وله دا د امن زه ده د کې ښکار تم امن ده ښکار لبم غوته نه وړي د دې د وجه د امام ابو حنیفه رحم الله مذهب او مسلک او مشهور هم ده که یو سره دی هغه په هل کې یعنی د حرم کې نه بلکې هل کې د حرم نه بار د سو کې لګا د حرم نه بهر د حرم شریف نه چې دا مسجد د نه بهر سو کې لګا د په هل کې قتل وکیا او د حرم ته دن نشیا د په حرم کې قتل نه قصاصا بده په حرم کې نه قتل او چې نه قتل څه به سره کې وې دا به سره وکړي چې د سره بناس ته پاسته پرې دي د باندې بخوراک سکاک بند کیم د سره به تعلق پرې دي تر دې چې د تنگ شو بار روزي چې بار وروته بس به د سره به قصاص کوم دا چې دا امر زه تاور ده کنه او بیا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى تاسو ونیسئ د مقام ابراهيم نه مصلى زید مصلى ای مقام ابراهيم چاته ویل کیږي مقام ابراهيم دغه د جنت سبا تاسو ګوري دغه د زیل دغه د تاو دی پای کې چاپ د خپې د ابراهيم عليه السلام دی
کتل هم دی که نه چېرته هم په دې ټي ویګانو کې کتلی دا ویډیوګانې د حرم شریف چې کومې ویډیوګانې هغې کې یې داسې ژیړ بوتکې غونده کې هغې کې دا مقام ابراهیم دا وایي دا هغه ځای دی چې لاول دا پروت و د حرم شریف د دروازې سره ولې وایي ابراهیم علیه السلام به په دې باندې ودرېدو او اسماعیل علیه السلام به دله څه ورکوله لکه دا وخت چې کم کاڼی شګه وغیره و میټیریل به یې ورکول او ده به جوړول دی په دغه ځای ولاړو او په دقه شاندګي چاپ به د خپې د ابراهیم علیه السلام جوړ شوی دی او بیا دا وایي دغه د پروت و د دې دروازې سره دا پروت و بیا چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی هم دغه د پروت و او دغه شان پروت و د ابراهیم علیه السلام نه والا تر د نبی صلی الله علیه وسلم د مبارک دوره پورې پروت و بیا د خلیفه اول ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې دغه ځای کې پروت و د دروازې سره عمر فاروق رضی الله عنه دور چې راغی دا اوس چې کوم وخت پروت کوم ځای کې پروت دی هم دغه ځای کې دی پاکي خو او دا په محضر د صحابه و صحابه موجودو په محضر د صحابه سره دا کار کړی دی د هغې په موجودګۍ کې دا کار کړی دی یو قسم د اجماع ته راغلی د صحابو په اجماع راغلی دا اجماع نه مني څنګه یې نه مني دغه وګوره قرآن او حدیث مني که نه خو قرآن نه حدیث دی اجماع ده که نه ده خو چې مني که نه مني د صحابو اجماع پرې راغلی ده نو دغه چې کوم ځای دی مقام ابراهیم د دغې سره 2 رکعاته د طواف کول د دې د وجې نه ابن عمر فاروق رضی الله عنه په موافقات د عمري کې هم دا راځي یعنی هغه 25 یا 2 آیتونه چې د ابراهیم د عمر فاروق رضی الله عنه د رای موافق نازل شوی هغې کې یو دام دی ځکه وایي عمر فاروق رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې یا رسول الله د مقام ابراهیم سره موږ نه کولو د مانځه لپاره اندازې نه نیولو آیتونه راغله واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی عمر فاروق رضی الله تعالی عنه الفارق بین الحق والباطل دا ځان له موجوده چې اوس په دې کې ځینو بیا رانه ټیم خرابېږي ښه چې د عمر فاروق رضی الله عنه 25 آیتونه مستنیر عباسیږي عمر فاروق یاره زه وایم چې د عمر فاروق له دور داخله پیو شو زه د دې ارمان کوم ډېر خوند به کړی دور د هغه او خلک دا به بس نو بیا به تا کتلی ماتمې چې ماتمې خلک څنګه کوي دا وره نو دا په موافقاتو د عمري کې هم راځي واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی تاسو ونیسئ د ابراهیم علیه السلام د مقام ابراهیم نه څه لکه مصلی ځای د مونځ کوو د مونځ ځای یعنې هلته کې مونځ کوو یا او دا هغه کاڼی دی چې ابراهیم علیه السلام پې ولاړو په وخت د جوړولو ځای چې بیت الله کې وعهدنا دا منګه حکم وکړو امر مو الى ابراهیم او اسماعیل ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ته ان طهر بیتی چې تاسو دواړه پاکه زما دا کور دا پاکول په 2 قسمه دي یو باطینی یو ظاهری دی باطینی دا چې د شرک نه پاک کوي د شرک دا اړې ختمې کوي دا بوتان ختم کوي دروغ او فسق وغیرہ دا شي نه کې ختم او ظاهری دا چې په ظاهره باندې دا کومه ګندګي هغه وباسي هغه نه پاک کوي ظاهری او باطینی دواړه پاکي وو حکم وته او د چا لپاره طائفین د طواف کوونکو لپاره لطائفین د چا لپاره لکه د طواف کوونکو لپاره حرم شریف واحد دا یو مسجد د چې بده کې څه کیږي لکه طواف کیږي نور یو مسجد کې دا طوافونه نشته دي دا خصوصیت د حرم شریف دی او فضائل هم دغه څه شی دی لکه شته دی لکه په حرم شریف کې په
شواروز کې یو سلو شل رحمتونه نازلېږي، شپېته په طواف کوونکو، څلوېښت په مونځ کوونکو، شل په هسې کتونکو باندې. والعاکفین او دغه رنګې د عاکفین دینه مراد څه شی ده؟ که اعتکاف کوونکي، عکوف نه دی، ټیر نه ایسارېدل، او یا تینا مراد مقیمین دی، یعنی مطلب چې کوم مقیم خلک دي دغلته چې ایثار خلک دي تینا مراد هغه دي، او یا د دې مراد هغه مسافر دي چې دلته براتله پس وخت د سفر کې به ایثارېدل یا ایثاریږي چې یو سړی لاړ شي اوس څنګه لکه اوس وخت کې سړی لاړ شي، نو عاکفین تینا مراد یا تینا مراد هغه مقیمین یا دغه اعتکاف کوونکي او یا سالکه کم کسان چې زی دغلته. بهرحال هر څه چې د مراد دی دا ټولو لپاره د مسجد پاکول مقصود دی. والرکع السجود او دارنګه د رکوع کوونکو لپاره او سجده کوونکو لپاره د مونږ کوونکو لپاره هم څه کوي پاک کوي. مونږ کوونکي د دې د وجه نه حدیث شریف کې راځي پیغمبر صلی الله علیه و وسلم فرمایي چې زما دغه مسجد چې کوم نبی صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي د دې مسجد ته په ټولو مسجدونو باندې فضیلت حاصل ده مګر چې حرم شریف بیت الله کې یو مونږ کول دا یو په 1 لاک دی او په حرم شریف کې یو په 50,000 دی. خبره باندې کوي کنه لکه هلته چې لاړم شي بورډونه لګولې دا حدیث هم لګولې پوه شو هلته کې دا لګولې د په دغه کې د مدینه منوره کې چې په حرم شریف کې یو مونږ یو په 1 لاک هلته کې یو په 50,000. خبره کوي کنه لکه بس ته کنه وایو لکه مخکې د زیارت راځي بس دی.